اے پیغمبره د قیامت داسې ورځ ده چې او بګرځي پکې الکان د ډېر هیبت نه بالکان پکې سپین ګری شي. الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپین ګری بشي. یوم یجعل الولدان شیبا، الکان به سپین ګری شي. السماء منفطر به، او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. او کان وعده مفعولا. اے پیغمبره دا ستا وعده د خدای وعده چې دا تا داسې وګڼه لکه چې تیر شوي که چې قیامت خو به آینده راځي، نو تیر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته. نو الله فرمایي کان وعده مفعولا. اے پیغمبره ستا دا د خدای وعده چې دا داسې ده لکه چې وړاندې دا کار شوی. نو عزم داو چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پې غاوې رایو. کم شی په دې ملک کې تاسو ګورئ، مونږ خو په دې هوس کې یو چې د چا منبر وګورو چې وایي چې زم منبر وی، چا د اشنا ټوټه په موټر وګورو چې وایي زم وزیر وی. که نه دي مونږ په دې هوس. نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي، پته نه لګي چې کوم ځای به دې د مرۍ نه ځي، کوم ځای به دې. نو ځکه دی وایي چې ای عاقله غوږ ونیسه ما ته، مرګیل پرېږدي سړی خپلې رضا ته. د اجل سواره په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالا شي وایم تا ته. په تخت به ناست دی، سلطنت به لګېدلی او دې ګوړګوړونه به دې ونیسي، ناګهانه به در باندې های خوی جوړ شي. د اجل سواره په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالا شي وایم تا ته. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو، ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو، چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته. اوهو په لاره به روان وي، دفتر کې به ناست وي، د ډېر غرور نه به سړی درته سړی نه ښکاري. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو، چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته. چاته به خیال نه دغه مری پړک کې مات، گردن توړ بخار ورته وشي، ورمېږي مات شي، نیغه تختۍ خوځېدی نه شي. خدای داسې نه شي کولی. داسې خدای دی. هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو، یو افسر و د پاکستان. نو هغه جنازه چې کېده نو دی داسې لرې ولاړ، جنازه یې ونه کړه. خیر چې ما ته را میلاو شو، مال ولې اودس دی نه و. نو ویې خندل، وی یاره جي بس برابر نه ومنو. مال یو ټکی درته کومه، زه چې بجلیګر کې وم نو مونږ سره یو سړی و نواب خان نامه یې، وخت دی وبخي. هغه یو بل سړي ته آواز وکړو، ماسخوتن ټایم وویل پلانیه راځه مونځ تیار دی. هغه ورته ویل اوزګار نه یم. ورته ویل ښه ده که ته مونځ ته اوزګار نه یې، نو د قیامت په ورځې به ستا بخښنې ته